دا خوږ یاران ډېر ښه په ما ګران کړم ورسره مینه ترې نظر شمه قربان دې لکه ګلان میټریکولیټ یاران دوستانو هغې وی مونږ دا ملګري یو پیاره پیاره یو ځای کېږو نو محترمو کله چې مونږ را یو ځای کېږو زمونږ د زندګۍ ډېر یادونه د یو بل سره وابسته دي نو دې سره خو یو لږ ریفریشمنټ هم حاصل شي د استادانو خبرې سار بل اظهار خیال هم کوي خصوصا جمال شاه صاحب او عزیز الرحمن سلیم بھائی او د دې یو سوچ او بیار مرګري سره ملاقات نو بیا زمونږ د ملګرو یو بل سره دونه مینه چې څه ملګري د کراچۍ نه راغله د اسلام آباد نه راغله او ګران ولی باچا دې ډېر د لرې ځای نه هغې دلته تشریف آوري وکړه نورو ملګرو ډېر مصروفیات هغه رستو که دلته تشریف راوړه جناب خیر الاسلام صاحب افسر صاحب متمم شاه سر وشب شبیر صاحب شیر محمد شیر صاحب عبدالقیوم کاکا جی علی سبحان صاحب پایو خان خوشدل دارنګ جمال شاه الله دې ټولو ته جزای خیر ورکړي زما جانان ډېره تګران ښکلی ښکلی قدردان ګلاب زعفران هم مې چشمان زړه زما مهتابان زما جانان ډېره تګران ښکلی ښکلی قدردان ګلاب زعفران هم مې چشمان زړه زما مهتابان زیات خوشحاله یم نن ډېر د خوشحالۍ په ما باندې حد دی چې زموږ د ملګري ټول لاغون شوي دي او دلته د نیا صاحب مدرسه کې دا پروګرام جوړ کړی دی نور ملګري هم زموږ را روان دي خو لږ ټایم دغه دی نو دوه ګزار یم او دا زموږ د سکول ملګري دي او موږ ډېر زیات خو په دې اړه مې ډېر څه دي خو زه لږ دې خپلو ملګرو نه معذرت غواړم لکه زه لږ روان یم لږ بل خوا دې ټول ملګرو ته ما پته ده نو زه د دې بیا شکریه ادا کوم او داسې یو پروګرام به انشاءالله داسې پروګرام به زموږ په ځای باندې انشاءالله ښه په درناوي سره او ښه په اتفاق سره کوو او ناز په در کوما نازولای دین باندې مین جانان ښکلای دین باندې مین جانان ښکلای او دی ماشاءالله دغه شان ټولو ملګرو سره ګشتونه ملاقاتونه وکړو د دې یو فکر او د دې یو جذبه او د دې ولوله نو ډېر غټ خوشحاله خبره ده چې موږ نن ټول په اسټیټ باندې یو ځای شو او بیا د ملګرو ته شکریه ادا کوم چې ماشاءالله ډېر قدرمن ملګري دي زموږ ډېر عزتمن ملګري دي او دوی ګوره کم څوک د اسلام آباد نه راغله څوک د کراچۍ نه ملګري راغله ماشاءالله شبیر خان بھائی مګره کراچۍ نه راغی د خپل جذبه له چوټي راواغسته راغی په دې مصروف وخت کې د فتنې په دور کې او د خپل ځان فرصت دا وکړو ځان یې راوستل د کراچۍ د ټولو ملګرو ته راغی سلیم خان بھائی ماشاءالله ډېر قربانۍ والا ملګری دی اکټیو ملګری دی ماشاءالله عزیز الرحمن بھائی او د ټولو ملګرو جمال شاه بھائی ماشاءالله ټول ملګري سونې دي ماشاءالله ډېر قربانۍ والا ملګري او زموږ ډېر ښایسته او ډېر قدرمن ګروپ دی چې زموږ په دې ګروپ کې ګپې شپې لګي ټوکې ټکارې کېږي خو داسې قسم دا بزول ګپ بزول بکواس زموږ ملګري نه شي نه کوي او نه به کېږي انشاءالله ځکه چې زموږ ملګري او هر یو ګروپ چې کېږي په خپل دغه سړي خو زه خپل ګروپ تعریف ځکه کوم چې زموږ ملګري سار ما چې پاسې نو هر یو ملګري د خپل ذات په اعتبار سره هر یو ملګري دواګانې کوي دا ګور زموږ دپاره په هر سعادت خبره ده خوشحالۍ خبره ده عزت خبره ده زموږ هر یو ملګری هر یو قدردان هر یو عزتمن یو هر یو دوست څنګه هغه چې سار پاسي دغه په خله کې سل پاسي هغه دواګانې کوي یو بل سونه د خوشحالۍ خبر زموږ دپاره نور ګروپونه ما ډېر ګروپونه لري یو بل کنزل بدرت پلانکي او سپکې سپورې بدرت ویلې کېلي او نه زموږ ګروپ ماشاءالله دا څه د زموږ د علماء حضراتو د دې د فکر دی د دې دواګانې دي موږ سره د دې علماء حضرات موږ باندې یو ګور منګول په موږ باندې پرته ده او د دې د فکر په وجه باندې موږ الحمدلله شکر دی موږ چې ګروپ پر برابر دی او موږ په خوشحالۍ سره دا کیو د دې د دواګانې دي موږ باندې وعده وفا پیژنو موږ د غرونو خلک په مینه څه پوهېږي د بازارونو خلک په مینه څه پوهېږي د بازارونو خلک ما د شعرونه
دا یو ډېر خواهش و چې زمونږ دا زاړه ملګري دي زمونږ دا کلاس پیلو دي او دا رایوځای شي ځکه چې کله به زه کلي ته رالم نو یا به محترم شاه به یا به اورنګزیب یا به مختیار یو دوه کسانو سره میلو شوم او نور به څوک ملګري به نو نو بیا مونږ دا سوچ کړو چې دا ملګري به څنګه راغونډو څه چل به کوو نو دې لپاره زمونږ ذهن کې دا راغله چې یو وټساپ ګروپ جوړو په هغې کې به دا ملګري ټول راغونډ کړو او هغې به خپل لکه ټول پته مو لګي چې څوک دي کم ځای دي څنګه نه دي نو چې لومبې پکې شاملېدو او دا شان زموږ دا پیغام چې ټول ملګرو ته ورسېدو او زه ډېر زیات خوشحاله یم چې لکه زموږ دا ملګري اوس موږ ولیدو څوک مو او زیات تر ملګري چې کوم دي نو شل کاله شوي 15-20 سال شوي موږ چا سره میلاو شوي نو ملګرو سره نو دې په سعادت باندې موږ د ګروپ په سعادت باندې زړو ملګرو سره میلاو شو او تقریبا 40 کاله پس 50 کاله پس اچھا پکې سپینې ګری دي څوک پکې سپین ګری دي ګران ولی خان شو کاکاجي شو نو دا شان دی کاله مو الله تعالی زموږ د امینو اتفاق ساتي او په دې پروګرام کې اوس چې کوم پروګرام دی دا خو یو غټ پروګرام او موږ کوشش کوو چې زموږ ټول ملګري چې دي په کلاس پیرو دې کې ملګري او بل څه دي یو ملګري د یو دغه سره دا یو د اچھا خپل خیالات دي خپل نظریات دي چې کلاس پیلو موږ کوم یو موږ ټول هغه ځاله د سکول ملګري یو او موږ ټول یو شانتي یو موږ اوس هم دې ملګرو ته دا چې کوم ندی راغلی نو تم دا ریکوست کوو چې کوم ځای نو راشه او موږ ټول هغه ځاله یو کلاس پیلو یو کلاس دی نو موږ دا کوشش صرف دا کړې چې هغه زور کلاس هغه دوباره بیا شي او بیا موږ هغه شانتي ځکه چې زندګي خو تقریبا 40-45 سال او شوی دی لږ ټایم پاتې دی نو باقي هو الله علم چې څوک مخکې دي څوک وروسته دي دا لږ عمر دی او ډېر تېر شو تقریبا زما صورتحال دی هغه مازدیګر دی بس د عمر هغه یو زیاته حصه مونږ زیاته حصه مونږ تېره کړې ده او لږ حصه پاتې ده نو دغه شانته انشاءالله دا پروګرامونه به او دا ټول به میلاویږو بیا او چې چاته ټیټ نشي سالارا ملګری دیو چې چاته ټیټ نشي سالارا یقینا چې نن راز یو بهترین راز د زموږ ژوند ځکه چې مونږه تقریبا 30 یا 32 سال بعد د داسې ملګرو سره یو بیٹک کوو چې هغه مونږ هغه زړه یادونه تازه کوو او زبردست لمحات دي اپریشیټ کوم او کوم چې منتظمین دي هغه زره چا کړی دي دا د هغوی دپاره یو انعام دی دا د هغوی په موږ باندې یو انعام دی ځکه چې داسې لمحات چې دا په ژوند کې ډېرې کمې راځي او دا تاسو زموږ ټول ملګري وروڼه یې زه خو یو ډېر کمزور انسان یم تاسو په ګروپ کې ځکه چې اکثر تختم او کرټیسزم خلک باندې کوي خو په هغې کې زما نشته زه هغه هم لږ ایکسپلین کوم زما وټساپ ګروپ چې و په بزنس کې چې هغه د عام وټساپ ته راواړو نو ټول ګروپونه بیا ختم شو نو زموږ ملګري وایي دي هر وخت تختي لا تختي نو زه له هغه او د دوه ښځو خاوند هم یم خفه نه شئ نو زه ملګرو ته اکثره وایم چې لکه تاسو یو نشته سمبالي موږ سمبالو نو موږ هغه مینج کوو کنټرول کوو نو موږ به لږ ډېره ګیله نه کوې او نور تاسو زما ورونه یې تاسو زموږ بهترین خلک یې او انشاءالله چې یو سره ملاقات او خبرې اترې بیټکې دا به کوو او الله مو تل خوشحاله لاره سره زما زدنا يم خير ديتا تدي داليوي زدنا يم خير ديتا تدي داليوي زما جوان زما هر سرا باندې ګراني لکه مینا لکه زړه باندې ګراني زما جوان زما هر سرا باندې ګراني لکه مینا الرحمن الرحیم زما سکول لوړوالي ملګرو زه تاسو نه د زړه د کومې نه هرکلی یم او خاص کر هغه چاته یم چې کوم د کلي نه بهر راغلی دویمه دا خبره ده چې دا وخت او دا مقام
د خوشحالین دي او د خفګان دي. اوس لکه د خوشحالۍ په موقع کې خفګان څه دي او خوشحالي څه ده. خو لومبې به د خفګان دا خبره وایم چې لکه دا ټول عمر تېر شو تقریبا 35 40 30 که نه دې کې زموږ داسې ملګري ناستي چې هغوی موږ ولسوالي بسې ګیاګانې خشاکونه دا به مو راوړو. اوس موږ سپین ږیري شو اوس او بیا د خوشحالۍ مقام څه شو. د خوشحالۍ مقام دا دی چې زونه مودې ته 35 سال کې الله پر عزت زموږ لپاره یو ډېر لوی مقام موږ ته راکړو چې موږ ته یې داسې محفل نصیب کړو بیا د روح صحت نصیب کړی دی او دې وخت ته رارسېږو او دا ژوند یې راکړو په دې الحمدلله بالپکار دی. دا زموږ لپاره ډېر د اعزاز او د محبت خبره ده. د دې نه علاوه بیا غټه خبره دا ده چې استادان دي پکې څونه قدردانه او بیا پکې دا نور ملګري چې دي نو زه یم چې لکه دې کې دا ووټ نیچ ختم شو او غریب او امیر پکې نشته نو زه دا ګروپ ډېر په دې وجه ښه دی. ځکه که چېرې دې کې مطلب دا دی دا خبر راغله چې دا خو پکې پلان کېږي او دا پکې ډګرېز نو بیا دا ګروپ نشي چلېدی. غریب او مالدار دا په دې کې یو برابر دي. افسر او کلاس 4 نو ډېره ډېره مننه ستاسو بیا زه شکریه ادا کوم خاص کار ګرانوي صاحب دي او دا بار نه چې کوم نه کوم دی خاص کار زموږ ملګري مړ خپلا باچاهي دا کوي بس د خوښي زندګي دا کوي مړ خپلا باچاهي دا. ویلکم ملګرو او تاسو ته په خیراله خیرالوی باشا ته ټول ملګرو ته د ډېر کومې نه په خیراله. نو ماشاءالله دا یو بهترین اقدام پولیس خان صاحب کړو چې موږ ټول ملګري په یو سټیج باندې او په یو محفل کې راغون کړلو. دا غي ډېرې خالي زلې او بیا ور سره مولانا زین الله صاحب دا شان ټول ملګري چې ګمنو یې راغون کړلو او په یو محفل کې په یو سټیج باندې ممکن است نو دا هم د ډېر د فخر خبره ده او تقریبا واحد د زم یو کلاس دی چې په دې کې زم سره علما ډېر زیات دي. دا زم د لپاره ډېر د فخر خبره ده او ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې په دونه په لکه داسې به وایي چې دا یو جټانه کلاس زموږ ډېر لکه مطلب غټ غټو او نه څه په ود بد شود نه پوهېدو او بیا هم پکې الله پاک داسې نوراني خلک ته رامخته کړل چې موږ ته ډېر څه زده کړل او ډېر زیات په خوشحالۍ سره نو مستګي دا پروګرام ارنج کړو. نو هغوی چې مدرسې ته راشي ټول ملګري به پکې یوځای شو موږ پوتې غر ته ځو په پروګرام بدل دی کېږو مدرسه کې چونکې اصل چې باران شي یا نور مسایل شي نو دیم شکریا ادا کوو چې دونه په لږ ټایم کې دونه زبردست پروګرام ارنج کړلو او ټولو د دې د طلبه هم شکریا ادا کوو چې هغوی هم ډېر په مینه محبت سره ټول کار په اخلاص سره وکړلو. نو ډېره ډېره مننه. بس دا خبرې د ارمانونو زندګۍ څه بد یاد ساتم ژوند شوي ټول سلګۍ ټولو ملګرو ته هرکلی وایم ګرانولي باچا صاحب او نور ملګري ټول په خیرالۍ ورته وایم د زړه د کومې نه او انشاءالله پس شارټ کټ تقریر کوو ځکه چې تیاری کېږي کانم تیاره ده روټۍ موټۍ تیاره ده. نو انشاءالله چې تاسو راغونډېدو موږ ډېر ملګري ته ډېر په کوڅو ګرځېدلي او هر سړي ته مو مینت کړی او هر سړي ته مو چې دا ملګري ټول یو راغونډ شي یو ځای شي خو باچا صاحب ته او پادي صوفان دي زموږ دا ګران مېلمانه دي او دې ته هرکلی وایو بار بار چې باید موږ ته ټیم وګاګلو او نور جمال شاه د ګران رسول الله دی اول یار صدیق اکبر ثاني دی په اسنینو کې دلدار صدیق اکبر. ملګرو تاسو ډېر شکر ګزار یم چې تاسو زموږ په دې کمزوري اواز باندې راغلې او تاسو ډېره مننه چې زموږ دونه عزت وساتلو او تاسو راغونډ شوئ او الله مو ډېر خوشحاله کړه او بس زموږ نه کوڅه کمیز کوتاهي شوي به ته معافي کوئ. عجیب زمانہ دا او دنیا دا هم بدرنگا قربان زما ملنگا د مینې لاس دی راکا لاس مینې سخنم رنگا قربان زما ملنگا. زما د ګروپ مرګرو خبرونو ټولو ته هرکلی وایم د زړه د کومې نه. زه د مرګرو ډېر شکر ګزار یم
چې دی مونږ ته دومره عزت راکو مونږ یې مشران کو د دې ګروپ او د دې دغه دا ټول کار یې زموږ په ذمه واچولو الله دې د دې په ژوند کې برکتونه واچوي او ملګري مونږ پسې راله ښه په اتفاق سره ټول ملګري نومونه هو نشم اغشتې او بد د ټولو ډېره ډېره شکریا الله مو خوشحاله کا او الله دې زموږ اتفاق او اتحاد نصیب کړي تخکل ځواني خوند کوي ګل یې د سپرلي خوند کوي زړونه تختوي خوند کوي ګل یې نو ډېر زیات خوشحالي وکړه صحیح دي هلو نو دې مدرسې ته نو داسې مدرسې به کیسه کوله نو هغه دې مدرسې ته نو نه څه کارو هم ته وړو نو هغه دا اوس نو هغه ملاسه راغ به ما هغه ته نسلو وی دا نوې من ما راغی دې د دې بس بیان کړي اوس لکان ټول داسې څنګه تاسو نه داسې یو ناس لوته اوس ګوري ما توجه یې لکه اوس هغه لکه بیمار و دې نشم ما اوسې زه ورځم کنه ویل کله خو کارډو وته دې وی دې اوس بیان کړي ما یو دا نوٹ کړو مې ته په کتاب بیان وکم خو نه غلط نشم نشم دا والله ګران کار دی بیان کولو دا کولو دې کې څنګه کړی نو دا هر کار خو نه دی مطلب ګران سره جناسي بګي نصر سي نسبت سي مطلب نه تدون شي کړی دي نو بیا هغه بیان کولی شي څه وځي دا یو مخکې دمږه کړی کې یو جنازه کړی و امور جنازه وکړ هغه کې غلط شو زموږ چمو کې خو بیا شو بیا جنازه شو هغه بس شوی بس کې دا کړی الله اکبر کړی د جنازه شوی دا اوس پکې هلکه بس نه کوي اوس پکې نه کوي جنازه کړی دا او نو څه وایي بس او شکر دې زهم د عاشقانو په مذهب یما علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته د ملګرو تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو دلته حاضري ولګوله او خاص کر د بار چې کوم مېلمانه رااله کرمالي باچا صاحب شو یا چې دی نو د پد یوسف خان صاحب دی شو نو د دې شکریا ادا کوم چې مونږ ته حاضري وکړله او الله پاک دې دې په عمرونو کې خیر او برکت واچي الله پاک مو خوشاله کړي علیکم ورحمت الله زه ټول نړمبي د خپل ورور مولانا زین الله صاحب او د ټول مرګرو ډیر شکرګزار یم چې الله تبارک وتعالى دې ته توفیق او موږ ته ټول توفیق راکړو طاقت راکړو چې خدای پاک موږ ته داسې مجلس نصیب کړو چې الله کریم زموږ سره په ژوند کې دا خوشحالي بیا راوسته یقینا دا ډیره د خوشحالۍ ورځ ده چې سړی 20-25-30 سال بعد چې کوم دی یو بل سره ملاقاتونه شي دغه ملاقاتونه خالص صرف او د الله پاک د رضا لپاره ځکه چې زموږ استاد یو بل نه لالچ نشته نو یقینا چې په دې کې صرف او صرف د الله پاک رضا ده الله تبارک وتعالى دې زموږ استاد رايوځي کېدل او دا راغونډېدو د خپل رضا سبب وګرځي او خدای پاک دې زموږ استاد اولاد نیکان صالحان کی او الله کریم دې زموږ استاد دغه هند محبت او اتفاق ول ژوند قائم او دائم وساتي نو ملګرو یقینا دا ډېر لوی دا خوشاله ورځ ده او پرې کې به ان شاء الله ټول مرګي د خپل خیالات او اظهار هم کوي او یو بل سره خپل د مینې هغه غب شپ ولا خبرې هم کوي نو یقینا چې څنګه زه د دې ګروپ په ذریعہ سره په کراچۍ کې خبر شوم نو ما وی کو د مور پسې نوکری زیوم به ان شاء الله زدا پرېم په دې محفل کې به ان شاء الله زه ضرور حصہ علم نو هغه د پاره چې کوم دې مونږه غیر اده وکړه الله تعالی هغه ته وجود ورکو نو پای کې چې کوم دې د ټول ډېر ګران کار چې کوم دې هغه سلیم خان صاحب جمال شاه صاحب عزیز الرحمن صاحب دا کړی دي ځکه چې د ټول نه پیسې ورکول ګران کار نه بلکې دار یو کس کوشي ته تلل دا ډېر یو لوی ګران کار دی او ډېر لوی مهنت دی الله تبارک وتعالى دې ته اجر عظیم ورکړي دې بدلی دی ورته الله تبارک وتعالى ورکړي او باقی زمونږه قیمتي ملګری محتمم شاه صاحب او فضل یوسف خان صاحب دې ګران ولی باچاری سمرم چې بار نه راغلي ټول په ټول خپل ځای باندې قدردان دي وي زما په ځل کې چې کوم دی دا هر یو ګل یو زماره پر هر یو قسم ته ګل دی یو قسم ته قابل احترام دی قابل عزت دی کوئی جوله میں تنگ او استاد خاص ګلونه ډیر دي جوله میں تنگ زبا کم ټولوما زماره پر ټول قابل احترام یې قابل قدر یې الله تبارک وتعالى استاسو په عمرونو کې برکت واچي خدای پاک دې دغه شان زمونږ د خندا د خوشاله دار یو ځای کېدل
زموږ استاد په ژوند کې بار بار نصیب کړي او خدای پاک دې زموږ استاد د خپل رضا سبب وګرځي. دا